الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي، مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې موږ دعوه جواب دعوه ذکر کړه چې تاسو به د ملحدینو سره چې کله بحث مباحثه کوئ نو دعوه او جواب دعوه به ورسره مقرر کوئ. منګ اول تاسو ته آی کې اصول ذکر کړو، منګ اول اصل دا ذکر کړو چې تاسو ملحدین نه دعوه پیژنئ او نه جواب دعوه پیژنئ، نو تاسو ته پکار دی چې هغه ته د دعوی وضاحت وکړئ. زمنګ دعوه د الله موجود دی، زمنګ دعوه د چې جنت موجود دی، جهنم موجود دی، مابعد طبیعت چې څومره سيزونه دي زمنګ ایمان دی. په دعوه کې څو معیار دي، نو په دعوه کې عموما 2 معیار دي، دا غي وضاحت نو دا ورته تاسو کې بیا د ملحدین نه تاسو هم خپل دعوه وغواړئ، ځکه چې د مدعی څلور تعریفات دي. نو من وجهین دوی مدعیان دي. مدعیان چې دوی وایي چې الله نشته، خدا نشته، خو حکم دی که نه دی؟ نو چې حکم دی نو دا به نشته ثابتوي که نه؟ یا دغه شان ده کې ما یخالف الظاهر، د ظاهر نه دی مخالفت کوي که نه کوي؟ ټوله دنیا دا مني چې الله موجود دی، دوی دا نه کوي. من ترکه ذات ورکا چې دا اعلی پرې غوستا د خپل داو پرې د موږ به پریدو. نو د دې څلورو تعریفاتو په بنا باندې دا ملحدین هم مدعیان دي من وجن. او د دې مثال موږ ته په مفتی صاحب په مناظره کې موجود دی چې اثر ندیم الواجدی صاحب حفظه الله چې کله د اویس اقبال سره مناظره وکړه د ځان نه مدعی جوړ کاغه مدعی کو ا مناظره موجود ده په یوټیوب باندې شمایل ندوی سره نه شمایل ندوی نه مخ کې اثر ندیم الواجدی صاحب چې په خپل کړي دا ور سره هغه کال به وشو غالبا چې هغه په خپل باندې ور سره وکړل او هغه دا مدعی کو اویس اقبال مدعی کو خپل مدعی شو. دا خبره بالکل صحیح ده، ځکه تم مدعی ته چې خدای نشته، دا کائنات خود به خود پیدا شوی، خود به تعالی د کائنات په باره کې څه کوم تاسو نه کوم موږ له جواب راکې کنه. جزاک الله. نو اول اصل دا او دویم اصل دا چې ذرایع د علم تاسو سونه منئ. دی به موږ ته وخه نو ته ورته چې واځ خودل پکې نه دي، نور ذرایع هم شرع عقل دی، نقل دی، حواس سلیمه دي. دغه شان د خبر صادق چې موږ نقل شو، عقلی استدلالات شو، دې سره سره وجدان شلو، تجربات شو، حدث شو، پسین سره مشاهدات شو، تجربات د ټول انسان د سکیږي علم حاصلېږي. دریم نمبر تعارف به ورسره وکړي. اکثر مذهبي خلک ځان نه ملحدین جوړ کړي. څلورم اصل داوا چې کومه دعوت پیش کړي او زه پیش کوم د دې ثبوت ما سره وټاکه چې دا په کوم اصول سره حل کو، د دې ثبوت معیار بسوي. پنځم اصل دا وي چې خلاف عقل ماورا عقل په دې خبرې وي. دا وضاحت شو. نن راځو موږ د حدوث او د قدم په اړه کې څه وضاحتونه تاسو ته کوم. دي کې بعض ملحدین داسې دي چې هغه د قدم قائل دي، د ماده د قدم قائل دي. چې دي لکه دا پرون چې موږ بحث کولو نو دا د بیگ بینګ والا چې کوم نظریه لري او چې دا جدید ملحدین دي چې دوی وایي چې کائنات دا حادث دي. یو داسې ملحدین هم سره چې هغه کائنات څه غني قدیم غني، ماده قدیمه غني. نو حدوث او د قدم وضاحت موږ نن کو. مولانا صاحب عبارت شروع کړه، نور کتاب کې موجود دي. توجه سره کې نه خط استادو دا سبق یاد کړئ، یاد کړئ، سبب هم پکار راشي. بیا به ما په ټلیفون کې چې مفتی صاحب د دې څه جواب دی، د دې څه جواب، بیا ورته زم چې زه اوس خپل کار کوم او نو بیر د جواب نه در کوم. ورته سیریس ویم سوره په تسلی سره، سوره په کال تاسو ته دا موږ بیانو چې تاسو په سر الحاد موضوع 3 ورځو او 15 ورځو کورسونو باندې دا نال کېږي ان شاء الله چې دا تاسو کالو وي فن بندر کې تاسو دا د الحاد موضوع په شوق سره اخ کې نه ورته او به د بل څه د بل چانم به د الحاد درسونه ورته کوي چې دا خاصه کپ لګي ولې تعالی الحمدلله به دا غنه خپويږي. بسم الله کا بسم الله الرحمن الرحیم. د حدوث او قدم په باره کې وضاحت. حدوث د عربي ژبې لفظ دی، مصدر دا مصدر دی. هغه څه ته حادث وایي کوم چې د عدم نه وجود ته راغلی وي، یعنی مخکې نه موجود، کوم څه چې مخکې نه موجود وروسته وجود ته راغلی وي نو هغې ته حادث وایي. د دې په مقابله کې قدم راځي. د حدوث معنا د حدوث د معنی نه د قدم معنا په خپله ثابت کیږي. د افلاطون ارسطو وغیره په نزد د قدیم په 2 قسمه دي. اول قدیم ذاتی او دویم قدیم زمانی. هغوی د دې خبرې قایل وو چې عالم افلاطون استاد دی او ارسطو شاګرد دی. او افلاطون د چا شاګرد و؟ سقراط شابسي سقراط شاګردو ښا د منطق د اصطلاحات دا د چا ایجادات دي؟
دا د ارسطو چا ارسطو د معلم اول ویل کیږي دویم څوک دی دریم څوک دی شابس ابن سینا ول ارسطو دی دویم فارابي دی او دریم ابو علي سینا ګوره تاسو سوچو کې دو پکې مسلمانان دي سو ور دنیا باندې درې معلمان حسابي کې د منطق په اصطلاحاتو کې دو الحمدلله مسلمانان دي یو ارسطو دی یو انګريز هم پکې نشته نه پکې کوپرنیکس تا نه پکې ګلیول شتا نه پکې مارټن لوتر شتا نه پکې فرانسس بیکن شتا نه پکې جارج جیکوب شتا نه پکې اډم سمث شتا نه پکې جارج برکلی شتا یو هم پکې نشته الحمدلله ټول اخوا ارسطو د قبل مسیح تیر شوی دی دیخوا په مسلمانانو کې فارابي او ابن سینا پکې شامل دي الحمدلله هغه دې څه ویلي نو د افلاطون او د ارسطو د عقیده و چې د قدم دوه قسمه ګڼلو یو قدم زمانی دی او بل قدم ذاتی دی هغه د دې خبرې کایلو چې عالم په خپل وجود خلقت کې نظم او انصرام کې علت ته محتاج دی هم الله منلو دی ویل چې دا کائنات احتیاج لري یو علت ته احتیاج لري دا کائنات چې راجمه کې په منزله دی او جسم واحده ګرځيږي د لپاره علت او سبب هغه منلو هغه الله منلو ګوره دا یاد ساتو دا بس د عقل خاون بدامني چې څوک چې دا کائنات پیدا کړی دی خدای وایي چې موږ ته وخېوه نو خودل پکې نشته لري دوستانو هغه د عالم د قدیمی ذاتی قائل نه دی بلکې هغه څه ویلي دی تاسو وایي چې هغه د قدم قائل نو هغه د قدم ذاتی قائل نه هغه د لچا وجود ورکړي خدا د قدیم زمانه نه را روان دي دوستانو دې ځکه دا خبره ده بلکې د عالم د قدیم زمانی قائل دی څنګه چې د هغه د کلام نه ظاهر کیږي 43 تاریخ پیدایش 546 هجری قبل مسیح ده 546 قبل مسیح ده هغه وایي چې د عالم کائنات لپاره یو داسې خالق شته دی چې قبل مسیح تیر شوی دی خو فلسفه دي هغه خالق منی دویم نمبر انقسامنس د یونان او د یونان اوسیدونکو حکیم دی چې 588 قبل مسیح تیر شوی دی هغه وایي چې یقینا باری تعالی د ازل نه موجود دی نه د باری تعالی اول الله د پاره نو ورته اول څو نو ورته اخر سره فیثاغورس 495 قبل مسیح تیر شوی دی د هغه وایي او دا د نظریه وا چې د کائنات مرکز چې دی د انور دی او د مقابله کې بطلیموس به نظریه پیش کا چې د کائنات مرکز مکه د عیسایانو د وخت کې عیسی علی السلام دلته راغلی دی کله چې به په کوپرنیکس په دوربین سره وکتل چې به د کائنات مرکز د انور دی هغه د بدعتانو فتوا ولګول عیسایانو به ګلیولم دا چې کله فتوا ورکړه او دا دغه ورکړه نظریه پیش کړو هغه به عمر قید کې مړ شو نو دلته د فیثاغورس د نظریه دی تایید کولو او عیسایانو د بطلیموس کولو او ګلیول ورته هم ویلي نو تاسو به ما پانسیم کې قرآن روان وخت به تاسو نه معاف کړو نن ټول عیسایان ملحدان شو د دې فلسفو د وجنه چې د عیسایت عقیده د فطرت نه خلاف ده د عیسایت عقیده د مشاهدات نه خلاف ده اوس خدای نه په قرآن کې داسې آیاتونه چې په ظاهر نه خلافي ته به شک کېږي نه نن منیر شاکر څونه خلک واړول وایي د مون نه مراد نظام د حکومت دی موږ خلک نه کوي ځوانان وایي موږ بار نه منو خبره د قرآن نه بار موږ دین نه منو څه هذا قرآن نه بعد دین نه څونه خبرې په سنتو کې ثابت دي اذان په سنتو کې ثابت دي جنازه په سنتو کې ثابت ده ها د جمعې خطبه شوله د جمعې دا څونه منځونه دي او دس دي او دسم دوی نه مني اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نه مراد د ځان صفایو کا باطن پاک کا لاسن نو دا غسل نو دا بینځو څنګه دا باطن بخپل څنګه یې په وبو باندې تو عقل نمبر روان دي مطلب میں دا دے یو زمونږ د اسلام تشریح خلک غلطه کوي یو د بایبل تشریحات په خپل غلط دي مخکې ځه فیثاغورس 455 قبل مسیح تیر شوی دی هغه وایي الله تعالی یو دی چې د دې ادراک عقل نشي کولی او نه نفس د دې ذات ادراک کولی شي او نه فلسفي او نه منطقي د دوی صفت بیانولی شي څلورم افلاطون چې دا د سقراط شاګرد دی دا هم قبل مسیح تیر شوی دی د دې تاریخ پیدایش 427 قبل مسیح دی هغه وایي چې یقینا د دې کائنات لپاره یو محدث او مبدع ازلی موجود دی کوم چې واجب بذاته دی او همداسې انکساغورس اندکلس سقراط ارسطو سکندر رومي وغیرہ قدیم فلسفه د یو خدای جل جلاله د وجود قائل دي پوښ ولې دا کتاب د حدیث اسلام تک دا به وګورئ ځکه وضاحت د دوی د قدم زمانی قائل دي د قدم ذاتی قائل نه دي ابن سینا وایي د قدم زمانی مطلب دی زمانہ عدم په وجود باندې مقدم دي زمانہ د دوی وایي د قدم زمانی قائل دي دوی وایي د قدم دوی ابن سینا وایي د قدم زمانی مطلب دی زمانہ د عدم په وجود باندې مقدم وي یعنی د یو شی د وجود د زمانه په اعتبار سره د عدم نه وروسته وي
اصل کې ابن سینا په خپل د رسول ډیر سخت متاثر و کله چې چا کتابونه ګورل بدمانه به امام غزالی رحمت الله علیه خپل کې نیوکي کړی دي دا حق دی چې یو ذکر کس خطا شي بل عالم د اسلامي ذمہواری د چورتوي باندې ذکر دا خبره د غلطه ده بلکې دا سم بلکې د شی حادث مطلب دا دی چې د عدم د زمانه ختمه شو او د شی د وجود زمانه راغله هغه شی په وجود کې راغلی واضح دی چې وجود او واضح دی چې وجود او عدم نشي جمع کېدل د ماده د حدوث باندې یو څو دلایل مونږ تاسو ته جمع کړي چې وسړی وایي چې ماده زه څه ګڼم زه قدیم ګڼم نو بیا په دې معنی اول دلیل ماده همیشه په حالت د حرکت او سکون کې دا او سکون او حرکت خو حادث دي نو ماده هم حادثه شوله اول نمبر څه شو ماده په حالت د څه شي کې ده حرکت او سکون کې ده سکون او حرکت حادث ده ماده هم حادثه شو کته چیرته ماده ازلی وګڼیا نو په دې کې تغیر او تبديل همیشه کېږي نو تبدل همیشه کېږي نو حدوث او قدم نشي جمع کېدل ځکه تغیرات حادث دي او کماده قدیم نو په دې کې په دې وخت کې بس راځي تناقض راځي دویم دلیل ماده غیر مدیده ځکه یو ماده د بل نه پیدا شي بل د بل نه پیدا شي دا سه به دور او تسلسل راځي او هغه باطل ځکه په ازلی شي کې دور او تسلسل په ازلی کې دور او تسلسل راځي چې ته چې ماده ازلی ده دا خو یو ماده به د بل نه پیدا کیږي او بل به د بل نه پیدا کیږي دریم دلیل په ماده باندې زوال راتل د ماده په حدوث باندې په قدیم باندې زوال نه راځي په ماده زوال راځي ځکه په قدیم باندې زوال نه راځي څلورم دلیل د ماده په حادث والی باندې یو دلیل دا هم دی چې د صفات فانی دي او صفات فانی دي نن ته ماده زه ماده دا ماده دا صفات فانی دي ختم چا بس او فانی سیس قدیم کېدل نشي ځکه قدیم فانی نه وي کچیرته ماده قدیم وګڼي نو صفات به هم قدیم غني حالانکه تمام فلسفه د ماده د فانی کېدو نظریه لري ځکه دا قاعده د کوم سيزونه چې غیر فانی دي د هغه صفات هم غیر فانی وي کچیرته صفات حادث نو قدیم به محل د حوادث جوړ شي کچیرته ته ګور حقیقت خبره ده پنځم نمبر پنځم دلیل قدیم په خپل وجود کې بل چاته محتاج نه بلکې صفت د قدم په ماده کې نشته دي ځکه ماده متحرکه ده او متحرک په خپل وجود کې محرک ته احتیاج لري ماده خپل باندې الکترون پروټون نیوټرون ته احتیاج لري نو چې دا احتیاج لري څنګه ته دا قدیم اسکل احتیاج نه لري شپږم دلیل د حدوث د ماده یو دلیل دا هم دی چې ماده خپل اجزا ته احتیاج لري لکه د ماده درې اجزا دي پروټون نیوټرون او الکترون که ماده قدیمي نو هغه به د اجزا ته احتیاج نه لري او قدیم احتیاج ته ضرورت نه لري وم دلیل د ماده د حادث والی یو دلیل دا هم دی چې ماده اجزا لري او کوم شی چې اجزا لري په هغه کې تقسیم راځي او کوم کې چې تقسیم راځي خامخا د هغه لپاره مقسمي او کوم شی کې چې تقسیم راځي هغه کې ترکیب هم راځي نو ماده مرکبه شوی ده نو لابد د ترکیب ورکون کې نه او کوم شی چې ترکیب ورکړي شي هغه قدیم نه دی کې ترکیب موجود دی ها دوستانو اتم دلیل ملحدین سوال کوي ماده څنګه قدیم ده ملحدین سوال کوي ماده څنګه قدیم ده چې د ماده په حدوث باندې موږ سره دلیل نشته دی جواب د ماده په حدوث باندې دلیل موجود موږ سره جواب نشته جواب موږ سوال دی کوي کنه وي ځکه قدیم ده د ماده په حدوث موږ سره دلایل نشته سونه دلایل هم الله ذکر کوي جواب د ماده په حدوث باندې ګڼ دلایل موجود دي په ماده کې شعور په ماده کې شعور نشته په ماده کې حیات نشته په ماده کې عقل نشته ماده محتاج ده د خپل اجزا ته لکه پروټون نیوټرون او الکترون ته د ماده صفات حادث دي په قدیم کې صفات حادث څنګه جمع کېدای شي سوال ملحدین سوال کوي چې ماده په خپل اصل کې موجود ده ځکه قدیم ده جواب ماده کله هم په خپل اصل باندې نه ده موجود شوی بلکې کله چې بیگ بینګ کېدلو نو په هغه وخت کې ماده سره زد ماده هم پیدا شوی و کوم چې اوس غایب ده کومه ده په خپل اصل باندې پاتې وي نو هغه به د زد ماده ته به احتیاج نه زد ماده څه شوله دلته اوس دی بل دا ځان سره ولیکي دلته ماده ابل کله لیکل کړي ځان سره دی وای چې دا توانایي چې دا نه ختميږي او نه پیدا کیږي دا د ازل نه موجود ده دا د جدید ساينسدانانو د جدید ملحدینو دا نظر دی توانایي چې انرژي دا همیشه نه دا وای دا نو جواب دا دی دی وای توانایي نه پیدا کیږي او نه فنا کیږي صرف تبديل کېدی شي سګيږي اعتراض اوس کچر د توانایي پیدا کېدی نشي نو اول ځل څنګه پیدا شو کڅوک سوالو کې توانایي ازلی ده نو دا خو ساينسي داوا نشو کنه دا خو فلسفیانه داوا شو بیا اوس به د منطق فلسفه دا حل کوي دویم نمبر بیگ بینګ د توانایي د بقا د قانون خلاف دی بیگ بینګ دا نظریه چې ته منې نو دی کې د توانایي د قانون د خلاف دی څه معنا د بیگ بینګ د نظریه مطابق په ابتدایي مرحله کې اچانک ډېر زیاته توانایي ظاهره شوه اعتراض د زیاته توانایي څنګه ځان کنټرول کو چې توانایي زیاته شوه توانایي د بیگ بینګ د نظریه مطابق د بیگ بینګ په ابتدایي سکند کې د بیگ بینګ اول سکند څه شي
سکند څه مقدار بیا د اول سکند و دیرشتم حصہ یو سکند کې شپېته دغه وي حصې وي یو سکند کې څو د سکند و دیرشتمه یا پنځه دیرشتمه حصه کې دی وخت د کائنات د خورېدو رفتار ډېر تیز و ښه چې دا دونه تیزه خوره شو بیا دې ځان څنګه کنټرول کړو په خپله په دې ماده کې حیات په دې توانایي کې حیات موجود دی نشته پکې دوستانو نو دې توانایي څنګه ځان کنټرول کړو چې په څه مخلوقاتو کې اوس حیات شته او په څه کې حیات نشته دی نو دا وضاحت وشو ښه اوس د ملحدینو نه څه تنقیحات دي تنقید د ملحدینو طرف وایه تنقیحات د ملحدینو د طرف نه اعتراض وارد کیږي چې په دنیا کې په زرهاو مذاهب دي موږ د کوم مذهب خدای ومنو ځکه ټول مذاهب د خدای په وجود په دعوه کې تاسو سره خبرې کوي سبو کې دعوه جواب دعوه روان ده تا ته پوښتنه زه ټیک در سره خدای منم نو د چا خدای ومنم در سره جواب د مذاهب او اساسه بنیاد په تصور د خدای باندې قائم دی ځکه هر یو مذهب د خدای تصور پیش کوي مذاهب په دوه قسمه دي سامی او غیر سامی سامی مذهبونه مراد يهودیت او عیسایت او اسلام دي او غیر سامی مذاهبو کې بودمت هندومت زرتشت سکمت وغیرہ نور مذاهب دي سامی مذاهب ټول په حق دي او دا دوی په ذریعہ او د دوی چې او دا د وحی په ذریعہ نازل شوی دي سامی ټول مذاهبو کې د الله تعالی توحید اقرار موجود دی سامی مذاهب هم په ابتدا کې توحید ویلو ریګوید په خپل باندې ما سره موجود دی پای کې وایي چې یشور یو دی 2-3 नहीं हो सकता अल्लाह यो दे तर्दे पूरे पे बाइबल के हम हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाइश दे अल्लाह इबादत बके दे इबादत लायक हो दे ईसा अलैहि सलाम खुदा दे नो संग खुदा रे जज़ा इबादत को हो इबादत को आ सलवे खुरज रोजनी वले आखिर के होगे सो सलवे खुरज दे ईसा अलैहि सलाम रोजा वा बाइबल की दी अयो सही रागे सवाल को तासु दा रोजनी वले खुदा तासु रसूलम के तासु تاسو خدای سره څه خدای تاسو سره ولې دښمني کوي مور ته نو د عیسی علی السلام سره څه دښمني و مونږ وزار صبح صادق نه شروع کو غروب آفتاب پورې او هغه سلوي خورځي غریب سره وخوړلی سو بس ته سړی و تختې دو نو مطلب مې دا دی چې ته هر چاته جواب ورکې داغه د کور نه به ورکې نو دا د الحاد دومره غټه موضوع ده چې د کې به په مذاهب علم باندې سي عبور به حاصله ځان ته شابه سه مخکې وایم سامي مذاهب هم په دغه توحید کایلو خو ورسته پکې خلکو د ځانونو شرکیات وردن شابه سه لکه څنګه چې يهوديان الله تعالی سره شریک ونول چې حضرت عزير عليه السلام ته دا یو سوال ملحدین کوي دوی وایي چې د کلم نه دی ویلي چې موږ عزير عليه السلام د خدای دوی ګڼو موږ ورته وایو بني اسرائیل ټول د خدای ځامن دي ابناء الله ځان ته وایي یوازې عزير عليه السلام ته موسی عليه السلام ته د خدای د دوی نسبت شوی سليمان عليه السلام ته شوی يعقوب عليه السلام ته چې فرعون ته وایا الله ورته پیغام کوي چې فرعون ته وایا چې ګوره دا بني اسرائیل زما مشر زوی دی پهلوټا دی زما دا پرې دغه سرمن بدیو بازم ټول د خدای ځامن دي ځکه ځان ته ابناء الله وای دا خبره صحیح ده واهم باو ده کنه نو د اواز نه ده چې دوی وي ته ما ته خو زموږ په تورات کې کله لیکل چې موږ ما راشد تورات نه خبر نه کنه دا ما کتاب جواب ورکړل دی مې نه مذهب کیوں جوړا پدې کې دی زم الهدی زه ملحد په نوم باندې دا زه کشمیری په نوم باندې ملحد د کتاب لیکل دي نو ځکه دا اعتراض کړي مور ته ویل هغه ټول ځان ته خدایان وای د خدای ځامن ځان ته وای مخکې دا سن سواره حضرت عیسی علیه السلام ته خدای زوی ویل اوس عیسی خدای علیه السلام د عیسی علیه السلام ته خدای زوی وای حالکه په خپل وای زه ابن ادم تاسو وای دا خدای دی په دې کې خدای صفات نشته عیسی علیه السلام سنت کړو دا شان د عیسی علیه السلام څخه کولو وراک کا کو عیسی علیه السلام په خرص ورلی کوله استاد نعوذ بالله خدای پاک داسې تاسو محتاج غني خدای وي په قران کې د روح د الله ویل شوی دی چې روح الله قران ته روح ویل شوی کنه بیا روح بیا چې قران هم د خدای زوی دی کنه الله نو حقیقت خبره دی ګډي وډي وای دوستانو نه دا د الله صفت دی کلام او هغه د الله په خپل وای انی عبد الله عزت الله باندې اتانی الکتاب ماته کتاب را کړی دی او تاسو پاسې گئے په د باندې دا کوي دا غلط عقیده پس روانه ستیا شابه نو عیسی نو دوی نصاراو هم دغه شیطان سره حضرت عیسی سم ته د خدای زوی نعوذ بالله همدا څخه غیر سامي مذاهب د شرک نه ډک دي سامي مذهب په اړه کې وضاحت شابه سام د حضرت نوح علیه السلام د زوی نوم د حضرت السلام هم چې وایي دا سامي مذاهب دي نو دا د سام طرف ته نسبت کیږي چې د نوح علیه السلام چې کله وفات کېدلو سام د حضرت نوح علیه السلام د زوی نوم د حضرت نوح علیه السلام چې کله وفات کېدل نو دای خپل جانشین مقرر کړو او قوم عرب د سام اولاد دي
قدیم یونانی مذهب هم د شرک مجموعه و ځکه دوی د مخلوق عبادت کول د یونان قوم د مختلف مقاصد لپاره د خپل معبودانو تصویرونه په یونان کې چې دي یونان هم بت پرست او د دې د بعضي بوتانو نمونه موږ دلته دا راغستې دي دا ځان سره یونان هم بت پرست او د دې نه سقرات څه کړي اے برات اعلان کړي بیا غلې پانسی ور کړي هغه دا نه منل دا بوتان سره هغه نه منل هغه الله منل هغه ویل دا تاسو د کارو نه جوړ کړی دي هغه ته به څو کړو پانسی ولور پروزار ور کړی غالبا د یونان د مشهور د بوتانو نمونه افروډایټ د دې تصویر د یو خځې په شکل سره جوړ کړی دا افروډایټ چې د خځې په شکل کې د تصویر موجود دی د دې بوت او مرسمه وظیفه ده د خلکو په مابین کې محبت پیدا کول د یونان خلک وایي چې دا زهره ده وین سیاره ده اپولون یونانی قوم د دې اپولون دا یونانی قوم د دې بوت په باره کې دا نظریه لري چې دا د لمر خدای دی او صحت ورکوي او دا د موسیقي او د شاعري او غیره کارونو د دې ته منسوب شاعري او غیره کارونه د دې ته منسوب کوي آریس د دې بوت په باره کې عقیده او نظریه لري چې دا جنگونه کوي خونریزي کوي او تشدد کوي څلورم ارتیمس د دې بوت شکل هم د یوې ښځې د دې کارونه عمل د ښځې په شان دی د دې کارونه دي عمل د تولد بچی ورکول زامن ورکول لورګانې ورکول ښکار حیوانات او مصیبت دی ورته وایي ایتهنا دې ته د علم او فضل په نظر سره ګوري د دې باره کې عقیده لري چې دا د ذهانت او د امن او د عقل خاوند ده ډیمیر د دې کار د زراعت او فصل او ډیمیر په نوم چې کوم دغه د دې بوت دی د دې کار د زراعت د دې ته فصلونه ورکول باغات ورکول دوستانو زراعت پیدا کول غذایت پیدا کول دا د دې سړي ذمہواری ده دیونیسوس د دې بوت په باره کې عقیده لري د شراب او رواجونو بدمستي او دا دیونیسوس پکې دی دا د شراب او رواجونو بدمستي دی واګي او د بے خدای د یو دیوی ده پلوټون د دې په باره کې چې دا د مرګ او د عالم اسفل خاوند دی هیفستوس د دې په باره کې عقیده لري چې د دې کار دی دستکاری کول ګنډل درزیتوب دا کارونه کارخانه جوړول هیرا د دې په باره کې عقیده لري چې دا د خلکو ودونه کوي او د وراثت د بادشاہانو کارونه کوي او جی هرمس د دې په باره کې عقیده لري چې د دوی ذمہواری د تجارت لیکل ژبه او زبان سفر وغیرہ کولا هیسټیا دا پیغله جنې ده دا جنې ده هیسټیا دا جنې ده د دې کار آتش دانی کول وغیرہ پوسایډن د دې بوت باره کې عقیده لري چې دا د سمندر دا د سمندرونو خدای دی او پس بګه زلزلې راوستي شي دا د یونانیانو عقیده ده زیوس د یونانی قوم په نس دا په ټولو کې عظیم خدای دا د دوی ټول نلوي خدای دی څنګه چې د هندوانو برهما دی ویلم دی او جی برهما وشنو شی او دا د بادشاہانو خدای دی او دا په ټولو کې طاقتور دی آزاد دایره المعارف دا دی راغستی دي د یونانی قوم مشرکانو او دوی سره دوی د خدای محتاج د یونانی قوم مشرکانو او د دې سره دوی خدای ته محتاج او دوی خدای ته محتاج غني محتاجی د مخلوق صفت د خالق چاته محتاج نه وي دوی خدای ته ضرورت په شان محتاج غني په دې کائنات کې توازن موجود دی د کائنات د کومې حادثې په صورت کې نه پیدا شوی او نه د یونان بوتانو پیدا کړی دی د دې کائنات په نظام چې غور فکر وکړي نو معلومه بشي چې د اول نه تر اخره پورې د په اعتدال کې د کپدې کې ذره برابر فرق راشي د نظام به تباہ او برباد شي د هر څه الله تعالی په خپل قدرت سره کنټرول کړی دي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا بشک چې الله تعالی اسمنونه او ځمکه ساتي او نیسي چې زایل نشي او قسم دې کچیرته د دواړه په زوال شي نو د الله تعالی علاوه به بل هیڅ ونشي ساتلی بشک الله تعالی د تحمل اولاد ډیر بخون کوي د کائنات توازن د دې خبر اقرار کوي چې الله تعالی موجود دی که خدایان ډیر وي نو بیا به د توازن نه وي برابر ځکه دلته سوال راځي چې خدای د دنیا نظام چلول او کنټرول کول کې بل چاته محتاج دي او کنه دي که تاسو جواب وکوي چې محتاج دي بیا بل سوال راځي چې محتاج او خالق کېدل نشي ځکه محتاج د خالق د لپاره عیب دي او که تاسو وایي چې یو بل محتاج نه دی دلته به سوال راځي چې دا کائنات د کوم خدای د ملکیت دی د هغې وضاحت تاسو خدایان ډېر ګڼئ نو بیا به دا د چا ملکیت دی موږ د چا بندګان یو جی الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی چې تاسو شک کوئ خو چې کله تاسو ته د تاسو د سترګو پردې لري تاسو خو نن په شک کې پراته سي اکثر د ملحدین د آیات په ملقت كنت فی غفلة من هذا الله اکبر یا به د حقیقت ښکار شي لقد كنت فی غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله اکبر بشک ته هغه وخت په غفلت کې لدینا نو موږ لري کړتا نه ستا پردا نو ستا نظر نن ورځ ډیر تیز دی د ساينس په وجه د الله تعالی نه انکار کول ډیر لوی جهالت دی که خدایان ډیر وي په دوی کې به یو داسې امتیازي صفت وي شاباش خدایان ډیر نو په دوی کې به یو داسې امتیازي صفت وي کم از کم چې دوی د یو بل نه جدا وي او د خالق د لپاره دا هم عیب دی ځکه د هغه په شان څوک نشي کېدای دا مشرکانو ته مونږ وایو کوم خلک چې خدایان ډیر مني ولې زبانو دا به دا دلایل ورته بیانوي ښه که خدایان ډیر شي په دې کې به د صفت وشي د یو بل نه بازار پټولې شي که نه به شي کولی لکه تاسو یو بل نه خپل رازونه پټ کړي دي که نه دي تاسو زما په راز خبر هستئ
خو ته تا کې عیب شو چې ته زما په راز نه خبر کنه دا عیب دی کنه زه ستا په راز نه خبر دا عیب دی نو چې دا یو خدای د بل خدای نه راز پټي خو دا عیب شو دا دواړو دپاره عیب شو یو خدای نه شو دا عقلي دلایل به تاسو بیانوئ مولوي صاحب څه پوه شوي څه پوه شوي ما څه وویل که خدایان ډېر شي یو بل نه به عیب پټولی شي که نه شي یو بل نه چې عیب پټ کړو خو د محتاج شو دواړه محتاج شو کنه خدایان نه شو کنه محتاج خدای نه کنه شاباس هم دغه شان دی لیس کمثله شیء د الله تعالی په شان هیڅوک نشته دی په ټوله دنیا کې صرف اسلام داسې مذهب دی چې په دې کې د الله تعالی د توحید اقرار موجود دی د دې نه علاوه دا پرې چې تاسو ویل الله وجه البصیرت عقلی طور په تاسو زړه کوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله توحید اقرار موجود دی د دې نه علاوه نور مذاهب د توحید باره تعالی په باره کې په شرک مبتلا دي دلته یو سوال راځي ودلته بل یو سوال راځي که خدایان ډیرو نه پدې کې په یو بل پکار کې مداخلت کولای شي کنه شي تاسو زما پکار کې مداخلت کولای شي نشي کولای زه تاسو کار کې مداخله عیب شو څه شو وزه خدای د بل په خدای کې خدای وایي زه بجنه بل خدای وایي نشي وجلې دا خو څه شو مداخلت شو دی بل مداخلت من کولای شي کنه شي من کولای شي بس که تاسو وایي چې مداخلت کولای شي دلته بل سوال راځي چې هغه بل تاسو نه مداخلت کولای شي څه کولای شي اوس بل سوال در باندې راځي دلته بل سوال راځي چې هغه بل چې من کولای شي او کنه شي هغه مداخلت خو کولای شي ته دا من کولای شي کنه شي من کولای او کنه شي او که تاسو وایي چې من کولای شي نو دلته په کائنات کې فساد پیدا شوی او کنه ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې د وضاحت کړی چې چیرته خدایان ډېر نو بیا په کائنات کې فساد جوړ شوی وای لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا سورہ انبیاء آیت نمبر 22 که چیرته پس مکه اسمانونو کې د الله تعالی نه علاوه نور خدایان وای نه پدې کې فساد جوړ شوی وای ځکه دوی به یو بل سره جنگونه کول جنگونه چا به کښکشا یو خواله کول چا به بل خواله کول والله که تا ونه باران کړي چا به ولې باران کوم چا به ولې نه کوم چا به ولې زه دا وجنه موضوع به ز ژوند ورکوم چا به ولې چې زه رب او رب سم جنجال پورا بوي سم جنجال پورا شاباس یا او دنیا ټول نظام به خراب نو د دنیا معتدل نظام د یو تعالی د وجود گواهی ورکوي چې الله تعالی یو دی ټول خلا په دې خبره متفق دي چې د سند نه د ثاني خبر ملاويږي دلته سند موجود دی دلته توازن موجود دی دلته ورځ راځي شپه راځي یخني راځي ګرمي راځي هر یو انسان چې پیدا کیږي دوه لاسونه دوه خپې لري هر انسان چې پیدا کیږي دوه سترګې لري هر انسان چې پیدا کیږي دوه غوږونه لري هر انسان چې پیدا کیږي پوزه دلته په مخې کله ارتقا د وجه کېدای شي چې دا پوزه په دې سر کې وي کېدای شي دا پوزه په دې دا کې وي په دې خېټه کې وي پوزه دلته پکار و دلته الله پیدا کړی د چې ته یو شي په تراوي دا وبدي نو اول ستاده پوزه د خبر تا ته درکې دا حس چې دا لکه ناو بوی خو نه کوي خراب تاسو اکثر داسې شوي چې خولې ته یو څه هغه بوی کوي بد بوی کوي تا څکړې نه هلته کې دی روي چې دس کم نه دی بوی راځي که دا پوزه دې صرف دلته نه وي ته به څومره بدرنګ ښکارې دی اے انسانا وہ اے انسان تو بے جا سا پتھر تو نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر تو نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر تو نہیں ہے پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ہو آج اپنے حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ یہ پکار دے اللہ یہ پکار دے چاہا احد دے سمد دے لم یلد ولم یولد الحمدللہ چې الله مونږ ته پاک عقیده راکړې څومره چې صنعت هسته یو مزیدار هغه شان د هغه ورا من خبره وکړه چې د صنعت نه د ثاني خبر ملاويږي څومره چې صنعت خسته او مزیدار وي الله سبحانه ان الله جميل يحب الجمال الله خسته دي دومره خسته دنیا پیدا کړل نو الله بسونه خسته دي شکا الله دې زمونږه دیدار نصیب کړي امين عبد الله چې موږ دا کې دلرو اهل سنت والجماعت دا کې دلري چې موږ به الله دیدار کوو ان شاء الله او په جنت کې د الله د دیدار نه د ټولو نه بهترین یو نعمت هم نشته الله دې موږ خپل دیدار راکړي امين څومره چې صنعت خسته او مزیدار هغه شان د هغه ثاني په باره کې اقرار کوي چې د کمال خوند دی تاسو د ټول کائنات نظر وکړئ تاسو ته په دې کې څه نقصان په نظر راځي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور سبحان الله سورۃ الملک آیت نمبر 3 تبنوین د رحمان په پیدا کولو کې څه فرق نو ته بیا نظر وکړه آیات توینه څه خلل دې کې تاسو څه نقصان راځي ما ترى في خلق الرحمن د رحمان په تخلیق کې څه نقصان شته کله چې د اسمان پیدا شوه دې اس رنگ خرابېږي نه
کله چې دا کائنات پیدا کړي په خپل توازن سره روان دی والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز کدا انور چرته یو سکند اخوادي خوشي نظام دې بدليږي دا ځمکه چې 13 میل رفتار وکړي سو دا 2.8 ملي میټر د خپل لارې نه خوا کیږي دا چا کنټرول کړي پدې دا الله تعالی کنټرول کړي دی دا خود به خود کیږي هیڅ کله خود به خود نه کیږي دا ګلاس په خود به خود دلته راغلي دي پرتی دي جی نو چې دا ګلاس دا یو وړو کې اوبه خود به خود دلته زما مه ته نشي راتلی نو دا دونه کائنات څنګه دا ورځ دا شپه دا نظام شمسي روان دي بارانونه کیږي یخني راځي ګرمي راځي همیشه په ګرمۍ کې ورځې غټې وي په ژمي کې ورځې وړې وي همیشه داسې کیږي کله دا نظام الټا نشو پته ولګېده چې خالق موجود دی اگر چې ما ورته په سترګو نشو لیدلی نو د ثبوت په میدان کې دلیل چلیږي نظیر نه چلیږي شاباس په عقلي او نقلي دلایل سره دا خبره ثابته شوه چې اسلام واحد مذهب دی چې په دې کې د الله تعالی د وحدانیت تصور موجود دی د دې نه علاوه ټول مذاهب په شرک کې اخته دي او موږ دعوت ورکوو یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله راشه انسانانو د دنیا انسانانو د غلطو مذهبونو خاوندانو مشرکانو اهل کتاب يهوديانو عیسایانو هندوانو ټول لا شي داسې کلمې طرف ته چې الله نعبد الا الله د یو الله عبادت بکو الله اکبر وہ توحید تو ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو میرے لیے ہو جائے اگر سارے خدائی بے مخالف کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو الحمدللہ من مسلمانان یو شکر دے چې الله مسلمان پیدا کړیو نو اوس د ملحدینو نه سوالات شروع کوو ان شاء الله دا به سبا وایو ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین